ګرانو کتونکو سلامونه. پرون یو ښکلي ځوان د نامعلومو وجوهاتو په وجه باندې خودکشي کړې وه. په دغې باندې ابتدایي اطلاعات چې کوم رالل چې ویلي شاه راځي د روغو کلي ځوان کړي دي او سوشل میډیا ده. موږ په دې پښتونخوا کې سوشل میډیا په 2012 کې شروع کړې ده، 2026 شو او د ټولو نه زیاتې تنازع دا موږ سره په دې سوشل میډیا راغلي، خو خپله کمزوري ګڼم چې دې باوجود دې موږ یې زده کړه ونه کړه. نو انسان د غلطو پوتله دی چې د بل په انفارمیشن، د بل په وینا، د بل په خبره باندې هغه خبره کوي. دغه ځوان ډېر ښکلې تنکي ماشوم ما چې تصویر ولیده، یو خو دا تصویر و، خو چې کوم تازه تصویر یې بل وګورې نو ډېر ښکلې. په دې کې بیا هغه پلار، الله دې هغوی له صبر ورکړي، الله دې مؤمن مسلمان د داسې حالاتو نه وساتي. پلار ډېر خفه غوسه چې څه وشو دلته په میډیا باندې، دا څه وشو، دا خو ونه شو. نو د هغه دغه ټولو خبرو موږ احترام کوو. ورسره بیا د هغه رور چې کوم دی تره یې هغه هم کال وکړو، خو د سهار دسې د دغه محلې نه به موږ ته دومره کاز راغلي او د دې ماشوم د بهتر ژوند د ښه اخلاق ګواهي ورکوي. نو په ټولو مخ کې موږ په دې باندې معذرت غواړو، خو مرجان نه به تپوس کوو چې مرجان دغه انفارمیشن رالل او دغه انفارمیشن په رڼا کې موږ دغه خبرې وکړلې، نو د انفارمیشن څنګه رالل؟ ګورئ چې لب خان صاحب تاسو څنګه خبره وکړه، خو دا کوم واقعات چې شوي په دغې باندې ټول تنګي بلکې شیربو غونډه پښتونخوا پې غمجنه ده. خو دا ګوره کوتاهۍ راځي د غلط انفارمیشن د وجې، او زمونږ صحافي برادرۍ ته همدغه شانتې میسج وشي چې یاره په یو علاقه کې داسې دغه وشو، واقع وشو، نو هغه موږ بیا د ذرایعو مطابق ولیکو، موږ نوم نشو دغه کولی. ټیک ته چې ما ته پکې خپله ډېر کالونه رالل چې یاره ویډیو وشوه الف خان صاحب وکړه او هغه ډیلیټ کړې، نو هغه الحمدلله تاسو ډیلیټ کړه. خو بس مسله نور کارونه چېرته رالل چې دا واقعه داسې ده داسې ده کوم ما ته واقعه چې راله هغوی کومې خبرې وکړې، نو هغه اوس موږ ته چې اوس په دې ویډیو باندې نشو ویلی چې یاره واقعه څه وه که نه، بیا ترې نورې خبرې جوړېږي. خو لکه واقعه وشوه، خودکشي وشوه، دغې ځان سره ظلم وکړو. خو دې کې کوتاهۍ به موږ واخلو د مور پلار چې کله یو رشته راځي په کار دی چې د لور نه تپوس وکړي، د پلار نه تپوس وکړي، د ورور نه تپوس وکړي چې آیا دا کس صحیح دی، کریکټر یې صحیح دی، آیا اسمار نه دی، مطلب جوارګر نه دی، ور دی که نه. اسلام دغه ورکوي، دغه مسلې دې جوړه شوي چې څنګه. خو دا خبره به موږ په دې موقع باندې په جرنلي بیس کوو. دا ماشوم نه لا د وادو پلار یې وایي چې د رشته غوښته، نو ما ورته په قطار ودرولې وي او ډېر ښکلي ځوان دی که نه، بل د ده دوه ماشومان تنکي بچي پاتې شو. او دا د پلار چې کوم دی نو د ده د بوج د ختمېدو لپاره دې زلمی شوی و. ګورئ هغه خواری له وتلي و. دا ویډیو که څوک ګوري نو موږ دغه تنګي دا واقعه چې په دغې خبرې نه کوو، موږ ووایو د پاکستان بلکې بیا به پرون پکې یو کس خبره وکړه، تا ته یې خبره وکړه چې دې کې جرګې شوي و، دا شوي وې. دغه کس ته زه وایم چې جرګې کې ته ناست وي. موږ راځو همدغه خبرې له چې کله داسې واقعه پېښېږي په یو ځای کې، په یو علاقه کې، نو هغې ته به خامخا میډیا غواړي یا که رسد یې نه خلک کال وکړي، څنګه چې موږ ته کالونه وشو چې یاره په دغه علاقه کې داسې مسله پېښه شوه، بیا موږ د ذرایعو مطابق دا خبر دغه کړو. موږ سره په ریکارډ موجود دی، زموږ موبایل ریکارډ دی چې چا کړي چا نه دي کړي. بهر حاله دې کې زه کوتاهي د ټول پښتونخوا خلکو د مشرانو د مور پلار زیات تر غلطي وي په دې رشتو کې، نو کم از کم په رشتو کې لږ شانته خیال کوئ چې داسې واقعګانې نه راځي. بلې ګرانو کتونکو دا ځوان تاسو وینئ ښکلې تنکي ماشوم ځوان پې درد کوي، خو دې وخت کې زموږ د احساسات هغه خلک ځکه نشي محسوسولی چې هغوی ته زموږ د وجې یو ډېر لوی دوک رسېدلی دی د دغه ویډیو په دغه باندې، د غلط انفارمیشن په وجه باندې. او ما هغه سره خبرې وکړه مرجانه د داسې غلطونه او د داسې انفارمیشن نه خو زده کړه به دې کړي که ګورئ چې موږ اکثر همدغه وایو چې کوم خلک په یو علاقه کې ناست دي
او هغه د خدای خاطر وکړي غلط انفارمیشن دی میډیا والا نه ورکوي ګوره بیا اکثر ګوتې په موږ اوچتېږي په تاسو اوچتېږي لکه د دې خلکو هغه ویډیو په لاړ هغه اوس په څه شي څه به وشي زه یم چې د دغه خلکو له دې په خپل ګریوان کې په سر په چې یاره وګوري چې یاره مات سره به هم سبا داسې کیدی شي نو د خلکو عزتونه لري تار نه کوي کم از کم انفارمیشن چې دی ورکوي کریکټ ورکوي که نه ورکوي بیا به دا دغه کسانو سره د بغض کینه په خپله صحیح د دغه خاندان نه مونږ معذرت غواړو دعا ولکو چې الله پاک ورته نور خیر پېښ کړي الله دې مؤمن مسلمان د داسې حالاتو نه وساتي داسې حالات په موږ باندې راتلی شي ماشومان ځوانان په دغه دوکانونو کې دا ګولۍ ولې خرڅېږي دا څنګه خرڅېږي په دې باندې خاموشي ولې ده دا ماشوم ځي هغلته کې دغه ګولۍ راخلي نو هغه بیا خوري پلار وایي چې زه نه یم خبر تاسو څنګه خبر شوې کور دی دا ماشوم د کلي خلک وایي چې دې مونږ بار چېرته نه دي لیدلی دې بار چېرته په داسې ټولګي کې ناست هم نه دی د ده باره کې مونږ کله هم داسې نه شو ویل چېره د ده داسې حرکت و داسې سوچ و د کلاس پیلو ملګري مونږ سره ډېر کاس په دې باندې رالل نو مونږ سره اوس نور الفاظ شته دی نه خبره هغه وه چې هغه تلې ده خو د ډېرو بدو نه خیر وي او د ډېرو غلطو نه زده کړه کېږي او انسان هغه دی چې خپله غلطي ومني او راتلونکي وخت کې چې کوم دی داسې غلطۍ ونه کړي نو الله دې خاندان له صبر ورکړي د دغې تنګي زموږ تحصیل دی موږ پکې خړپوسې کړي دي پېژنو یې ډېر ښه خلکه ما چې دغه ځای کې څونه میډیا ملګري دي هغوی سره موږ وختي خبرې وکړلې نو هغوی هم را سره دغې خبرې تصدیق وکړو خو د هغوی د دوک ازاله موږ څنګه کولی شو نو خپل ټول کتونکو ته وایو چې کوم دغه ځوان د ده دا مرګ چې کوم دی ناګهاني دا یو ډېره لویه صدمه ده خو انتظامي ته دا وایو چې په تنګي په هر میډیسن دوکان کې وګرځي چې دا 2 نمبر ګولۍ دا د زخرو ګولۍ دا څنګه خرڅېږي دا اصل کې علم خان صاحب د انتظامي او دلته چې کوم ډرګز دغه دي دا د هغې کوتاهي ده او دې کې ملوث چې دي دغه خلک دي په کار دي زمونږ د حکومت نه دا غوښتنه ده زمونږ د وزیر صحت نه دا غوښتنه ده چې کم از کم په داسې بازارونو باندې چاپي ووالي شي او د دې ګولو چې دا کوم زهريله ګولۍ ورته ویلی شي د دې روکتام وشي دا خو نن دا وشوه او دا روزانه په بنیاد باندې تاسو وګورئ ګولۍ وخوړه داسې ډېرې واقعات په دې هفته کې په دې میاشت کې موږ ولیدل نو ډېرې خویندې ډېر وروڼه په دې ګولو باندې دا ناکامي ده دغه ګرانو کتونکو موږ سره په دغه راپورټ کې دې کې مرجان علي ته هم کال شوي دې ته دې کې ما ته هم کال شوي دا کوم خبره چې وه ماښامې ټیم و په دې باندې موږ خبره ترې بیا وکړلې خو هغه خبرو چې موږ ته څنګه ملګرو دغه کړو دې کې موږ ته واجد علي افریدي کال وکړو دې کې موږ ته نور ملګرو کالونه وکړل هغه ټیم چې موږ ته څنګه دغه شو نو هغه څیز موږ لرې کړ خو دا ځوان د په نامعلومو وجوهاتو چې هغه د پلار یو ډېر ځوان زلمی اوس یې امتحان شروع ورکوه به نو ډېر د افسوس خبره ده ډېر زیات پرې خفه یو او بیا موږ د خفګان دغه بل کار وکړو نو هغه خلکو ته دا وایو چې موږ خپل هم تحقیق وکړو د دې چې دا سو او بیا د هغه محلي خلکو موږ ته کالونه وکړل د دې خبرې اوس موږ تصدیق هم کوو چې واقعي دا ځوان یو ډېر ښه ځوان و ولې داسې کېږي خو دې کې زه انتظامیه ګرم ګڼم چې په دې دوکانونو باندې چاپي وي څه شو هغه یې چاره نن موږ یو ماشوم چې ګندې په اتمانځو کې مړ شوي ماشومه او دغه ګولۍ ورته تایید ډاکټرانو والي خو دغه د میډیسن په دوکانونو باندې چاره والا وګرځې چې داسې ماشومان نور د داسې ګولو نه بچ شي د دې لا وجوهات نه دي معلوم چې آیا داسې دوی یې خوړلې ده او هغه باندې دغه شوي دي دې خوا د بل چې کوم دی نو د هارټ اټیک خبر راغی د هارټ اټیک خبر بیا دې سره وتړلی شو نو بس د افسوس خبره ده خو یکدم په یو ځای باندې یو واقعه داسې راغله چې دغې خلکو هم دا خبرې وکړې خو داسې نه وه دا په مغرب او په مشرق خبره ده دا ډېر د لرې لرې مړي دي نو د دې ځوان د دغې خاندان نه دوی ته وویل چې الله پاک نم دعا ده چې الله پاک دې دوی له صبر